یعنی د کافرانو کور وي، د کافرانو کلی وي، د کافرانو علاقه وي، په هغې کې چې د چا تربیت د کوره سم شي، په هغې کې چې څوک د مسلمانانو نشونما کړي خپلو بچو له سمه، نو ای کاکا هغه زنانه هغه راپاسي او د ټولو کافرانو مخې ته علی الاعلان وي، هغې ته پرده کوزول غواړي، لرې کول ترې غواړي، هغې ولله پرده خرابول غواړي. نه الله رب العزت راته فرمایي چې پرده وکړه، محمود صلی الله علیه وسلم راته فرمایي پرده وکړه. نو د دغې یوې زنانې د دغې یوې مسکا دغه یو الله اکبر ویل دي، د دې د یو الله اکبر دا ناره زمونږ د دې ټولو اسلامي ممالکو ما سوا د یو نه که هغه پکې هغه ته مستثنا کړي، د دې ټولو نه چې دی د دې یو الله اکبر دا ویل غوره دي، بهتر دي، او دې چې کوم د غیرت تقاضا وکړله نو دا یو زمونږ دا چې دی دلته کې مونږ پردې نه کړي زنانې، دلته کې چې دی اواز نه څه ورله سکون کې دي شي خوشحاله به شي چې هلکه روشن خیالي ده دی چې دی زما د حق دپاره اواز اوچت کړه، او دا داسې ځای دی داسې مقام چې په هغې کې د فردي خیال ساتل درکنار، پردې پسې چې دی نو ټټوبې کېږي، خنداګانې کېږي، ملنډې کېږي، خندا دا پرده راشو کولی شي، پرده باندې وجل کېږي، په پرده باندې تباهي ده. هلته کې چې دی یو مسلمانه غیرتمنده پاک دامنه نیک سیرته الله رب العزت ته ولله په عمر کې برکت واچي، الله دې تقوا ور نصیب کړي، الله رب العزت دې د مسلمانانو حفاظت وکړي. ته وګوره هغه رافاسي او د غیرت تقاضا کوي، هغې ورته پرده کوزه که هغه وي الله اکبر